السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دفاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم غمونو، مصیبتونو، تکلیفونو، آفتونو او بیمارونو په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراض او اچانکي غمونو، آفتونو او تکلیفونو نه په امن کې وساته. عزتمندو محترمو، ما نن ستاسو دپاره یو وظیفه راوړې ده. هغه وظیفه اسانه وظیفه ده، پاورفول وظیفه ده، مجربه وظیفه ده، ازمایلی شوې وظیفه ده. د څه دپاره ده؟ د هر قسم نیک حاجت، جایز حاجت دپاره دا وظیفه ده او ډیره مجربه وظیفه ده. یعنی په دې وظیفې په وجه د ډیرو خلکو کارونه، حاجتونه او نیک جایز مقصدونه دا الله جل شانه پوره کړي دي. دا وظیفه ډیره اسانه ده او په کولو باندې دومره ټیم خو نه لګي، لیکن د دې د لپاره خپل وخت مقرر دی. هغه وخت دغه ټیم دغې دپاره دا وخت مقرر کړی شوی دی، خاص وخت دی. د مشرانو بزرګانو مقرر کړی دی. کوم چې مشران اولیاء کرام دي، الله والا دي، هغه خلکو دې دپاره دغه ټیم خاص وخت ښودلی دی، او د بزرګانو نه دغه ټیم را روان دی. او هغوی پې خپل مقصدونه، خپل مسلې، خپل حاجتونه دا پې الله جل شانه ته پیش کړي دي او الله جل شانه قبول کړي دي. ښځو راځو اوس د وظیفې طرف ته. وظیفه ډیره اسانه ده. د ماسخوتن مونځ نه پس د هغې نه پس به تاسو کښېنئ په یو ځای کې. هغې کې به اول به ځای کې درود پاک په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ، کم از کم چې 7 وي، 7 مرتبه. د هغې نه پس به بیا دا وظیفه یعنی دا دعا وکړئ: یا حی یا قیوم بحق لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم بحق لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم بحق لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا به تاسو 70 مرتبه یعنی 80 ځله به دا ووایئ. چې هر ځل تاسو دا وایئ نو خپل حاجت، خپل مراد، خپل نیک ضرورت، حاجت چې کوم وي جایز، هغه به الله جل شانه ته بیا پیش کوئ او په زړه کې به یې راولئ. د دې دپاره به تاسو دا وظیفه وکړئ. د دې نه وروستو به بیا 7 ځله درود پاک په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. نو الله جل شانه به او بیا به د الله جل شانه نه دعا، جامع دعا وغواړئ. نو الله جل شانه به ستاسو دعا قبلوي، ستاسو حاجات په پوره کوي. جایز حاجتونه، نیک تمناګانې چې څومره دي، الله جل شانه به هغه په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره پوره کوي انشاءالله تعالی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.